په کوټه کې اوسېږي چې موږ د پولیس نه تپوس کوو. پولیس خو به د مالدارو خلکو چې چا سره پیسې وي غټې غټې بنګلې وي په هغوی دشمنۍ راشي د هغوی به تپوس کېده. وګوره جي 3 میاشتې یو کال شو زما نه زامن زما نه اوس دړه غوښې موړې دي ښې دړدولې که نه مو دولې به بس الله پاک مو ساتي. الله پاک به دغه سپین ږیري بابا دی خو ترونه دي تر کمې به ورکوي. تعالی زما څه کار وکړي هېڅ کله نه شي ښوونه زړه مې وچوده اوس مو زما وروڼه خو زما لاړل که نه. ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الف خان شیرپو یم، کیمرامین را سره یاسر خان دی او دا مهال زه تاسو په خدمت کې د شب قدر نه حاضر یم. شب قدر کې موبین قلعه چېرته چې په یوه لوټه اوبو باندې 2 ځوانان مړه شو. 2 ځوانان د 6 بچو پلاران، د یو 2 بچي، د یو 4 بچي، د یو 2 میاشتو بچي پاتې کېږي. نن 15 میاشتو شوې شب قدر پولیس د هغه ملزمانو په نیولو کې ناکامه شوي دي. د تیرو 15-14 ورځو راسې د هغې شهیدانو رور ما سره په رابطه کې دي. نن موږ دغه ځای ته رسېدو. ګرانو کتونکو لکه ریاست چې کله پولیس ګرفتاری نه کوي او انصاف چاله نه ورکوي نو بیا مجبورا هغه خلک بیا روغه کوي او په دغه شانتې خلکو ته بیا زمام خواست وي چې به نور مخکې مه ځئ. دا کنډرې وګورئ جي ستاسو د وړاندې دا د دې 2 وروڼو کورونه، دا د دې 2 وروڼو کورونه دي. باران چې کوم دی نو دغه دي ولا راغورځولي دي. اوس مې هغه کمره کتله اوس تاسو ته زه یو کمره ښیم. زمونږ پخوا چې کمرې به وي نو موږ به په کومو کمرو کې چې ګرځېدو نو هغه کمرو کې به موږ څه کول، موږ به پتیلې دی دغه ته یې ښودلې وي. دا وګورئ جي که نه دا ما پتیلې لیدې دا چې بره راساسي نو دې ځای کې هغه اوبه ټک 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 کوې دا مر لجاله دی. څه ټیم خو هم دا برګې ماتې شوي دي دا را پرېوځي. دا صرف د دوی هغه غربت له خیمه چې د دوی دا غربت چې کم دی نو دا وګورئ دوی به څه بدل والي او دوی به څه تپوس وکړي او پولیس په خورې دوی له راشي. پولیس چې داسې ځای نه ویني نو د هغوی کار څه دی چې داسې خلکو تپوس کوي. په کوټه کې اوسېږي چې موږ د پولیس نه تپوس کوو. پولیس خو به د مالدارو خلکو چې چا سره پیسې وي غټې غټې بنګلې وي په هغوی دشمنۍ راشي د هغوی به تپوس کېده. وګوره جي دا وګوره دا د دې 2 وروڼو دغه ده دا چې کوم دی نو دا وګوره دا د بل رور چې کومه ده کمره ده دې ته وګوره جي دې ته وګورئ سړی نشته هغه کورودانه به سره د 4 بچو دلته کې ژوند څنګه کوي. دا خو بېرته دوی غربت بیان که زبرګه میاشت ده د برکتونو میاشت ده او د دغه برکتونو په میاشت کې چې کوم دی نو تاسو صدقات ورکوئ د شب قدر خلکو تاسو خیرات ورکوئ نو په هغه لوټه باندې د جومات کې ډېر په مونځ له تلي مونځ له سر یې پرې ورته وویله چې یاره د اوبه تیارې دي دا راواله او په هغه بد ولګېدل چې ښه تا ما ته ولې داسې ووې. بچي ستا نوم څه دی؟ عبدالرحمن. سکول وې څویم کې؟ 6 کې. ښه چې پلار دی او ژوند څنګه اوس څنګه دی بچي؟ چې خبرې وکړه چې دا ریاست او د شب قدر پولیس ته د جړا وګوري مخې ته وګوره بچي. اوس څویم کې؟ 6 کې. چې سهار ځې پیسې د سرې څوک درکوي؟ کمې ترونه مې راکوي. ترونه خپل ځان وساتي او که نه دوی له ورکوي ستا تر کمې به ورکوي. ستا لاس په څه مات شوې؟ ستاسې نوم دی بچي؟ څویم کې؟ چاچی نه چپل د دوی دغه کپړې په د یخنۍ کې دا د رور دی ته څویم کې؟ 1 کې. همت په نه بیلې ښه بچي ستا پلار شهید شوی دی د شهید رتبه چې کومه ده دا چاته نه میلاویږي. جومات ته تلو موږ ټول به دې دنیا نه ځو دا څه ژوند دی په کوم ځای کې موږ ژوند کوو. بابا بچي دې په څه مړه شو؟ صدقه وکړه لوټه ژبه مو کړله د سهار او خدای ته دومره روان شو دا مسکین هم راپسې را روان شو. یو هلکه چې هردم په دغه باندې کومه په وټه یې داسې بوټه کې اوبه دي دا واله په دې باندې چرام وجمولی ساسي به دا د کوټه کې داسې و د روانه منډه یې کړله بې خطا ولې وي داسې کور جومات او د هغه کور کوڅه یوه ده بس چې زما دا منډه جومات ته راوتل د مانځه نه دې ونه بیا راتاو شوی بس په ځای یې ویشتل دواړه
15 میاشتې شوې نو سړی ګرفتار دی جیل کې دي مونږ ته په کوم مطلب 15 ځله به زه خپله تلم بلې شپې کې ډي سپي له تلم میشیکو له تلم مرزا له تلم تانه ما ستړې کړه زامنو خو مې پرېږدي خو روزانه منډې وایي خو هېڅ وایي تاسو یې راته وښایئ وایي تاسو یې راته وښایئ چې مونږ ګرفتاري وکړو ستا 4 زامن دي څلور دي مال د خدای 2 ژوندي لري او دا 2 هغه به وتله د دې 2 څو بچي دي د دې 2 د یو خو 8 بچي دي کوم چې نن به یې په زمانان نامه ده او د بل مشر چې کوم دی د 3 زامن په 15 شو 15 دي نو ګرانو کتونکو لکه هغه 2 وروڼو ته خپل 11 بچي نه 11 نه 14 هغه شو شپږ دا شو دغه کور دی دا تاسو وینئ مورې څه به په دې موقع په دې موقع به دغه بچي چې د عمل مې مانځله تللي وو مانځنه چې راکوزېدل دي ځواني مرګ به ته بیا ماشین نیولی و او لالې ویشتېدل که خدای تعالی د بچو نه خلاص کښېنوي یا الله 3 زامن دي یو جمشید دی خدای تعالی والیکي ته به یې مه وایه زه به یې چې ما دا دړه سر مې ولې ویشتېدلې زه اوس هم روانه یم ډېرې له تلمه په دغه څخه روانه وم 3 میاشتې 1 کال شو زمانه زامن د زمانه یې اوس دړه غوښې موړې دي ښې دردولې که نه مور دردولې به مې راته کړې به دغه ټیم کې چې تا مانځله لېږل که نه یا تللي وو نو ته خبر وې بار ناسته وې چېرته وې ډزې چې شوې سم نه دی ګور مې راته وویې بیبي وې مامي وې بار سور دی چې زه بار ته ووتېدم نو راواړه خو د غټو نه مخکې منډې وویل ما راواړه را دې خواته کړه چې دې مې څنګه را دې خواته کړه به دی دغلته به لاړو ډزې یې پرې وکړلې چې زه رالم زما را مشر ویشتلو مسکین نامې وه دې پروت به یوه سترګه یې پټه وه بله غړېده دې لالې ایستلی د شانه غاړې راته بل چا وویلې وایي ته خو وایي دلته ناست یې خو شاته صمد لګېدلې دی وایي نو ما وایي دواړه یې راله ایستلې دي نو ما منډې والې زه بچیانې یم پېښې مې چې زه سینګ یم او سینګلې یم او نه مې را بچي خپل پېژندلې دي مې دي لیدلې ګرانو کتونکو خو ډېرې خبرې موږ په یوه لوټه اوبو شپږ بچي جاړي چا نه فریاد وکړي چا نه غواړي او دا د پولیس ذمهواري وه چې تر اوسه ګرفتار وي بهرحال بهر د تا غزیم خیمه او ډېرې مهمې خبرې سره په دغه پروګرام کې نورې شریکومه خو دغه سپینګیري پلار دغه کورودانه ده ستا څو بچي دي 4 اوس خوراک څښاک ژوند څنګه روان دی بس الله پاک مو ساتي الله پاک دغه سپینګیري بابا دی خو ترونه دي تر کمې به ورکوي زه ته تمه په دې نشم ساتلی چې د یو 8 بچي دي د بل 15 بچي دي نو ډېره زیاته ګرانه ده ګرانو کتونکو په دې کې به ته زه موبایل نمبر هم به یم دا شپږ بچي چې کوم دي چې تاسو دوی له پیسې رولېږئ که نه نو چې دوی ښکلې کپړې وي ښکلې پیزارې وي ښکلې بیکونه وي دا کمرې چې کومې دي جوړې شي د دوی نه به د پلار دا غم تاسو هېروئ اورې نور مر خښ دی مونږ ټول به د دې دنیا نه ځو هغوی د شهادت مر چې مونځ له دغه ټیم کې 10 چردام یې کړی دی او دغه پې خدای پاک ظالم که او دغه ووجل او دغه ستاسو د وړاندې دي دغه زه تاسو لږ د دې دغه نه بهر وباسمه او بهر چې کوم دی نو چونکې زه به د دغه کور نه دا وګوره جي دا د دوی هغه پردی ځان ته لګولې ده دا زه تاسو د دې کور نه دغه کړم او دې نه پس چې کوم دی ګرانو کتونکو زه تاسو ته ښیم ګرانو کتونکو دغه کور دی دا کور دی ښه دا وګورئ دا کور دی بل چې کوم دی نو دلته کې یو ړومبنی ډز چې راوتېرې نو دا دلته کې مړ پروت وی په دې ځای کې چې کوم دی نو مړ پروت دا وګوره په دې ځای کې مړ پروت دا چې کوم دی نو بیا راغلی دا جومات دی په دې جومات نه چې کوم دی نو بار روتې دي په دې جومات کې لوټه باندې لانجه وه او چې په لوټه لانجه وه دې ته وګورئ دا جومات دی دلته کې چې کوم دی نو بل دې ځای کې مړی پروت وی بل دې ځای کې ویشته اورې ښه دې ځای کې لګېدی سره زما په دغه ټیم لانجه وه دا یو ولګېده دې باندې دې نه دی د شپې سهار تقریبا مانځه ما پسې راغی کور ته چې ګلاله ته راشه نو ما ته راودرکړو چې تر کې لږ صبر وکړه زه درځم کمیس مې ایسترې کمیس ته چې مانځله زه هم درځم خو دې ما ته ونه درېده و زه څنګه له کوره راووتم او ډزو شو دې لګېدلې خو تیاره وه دې مالي دې نه دی ما دې هلک د ماشین له ځان راورسو او
او زما د دغه ځای لانجه په دې ماشین په دې ګوټ باندې ولاړو خو دا کشر چې رووته خوله مې ګونګیا شوې وه بس بدلته ویشته په لوټو وبو باندې په لوټو وبو په لوټو وبو دا د الله کور دی دا هغه جومات دی او دا بابا چې کوم دی نو ستاسو دړ هغه دا لوټه سم پرته ده سړی نشته بابا لوټه راواله ورشه که نه بابا لوټه پرته ده اوبه نشته صرف دی ورته ډکې کړې وي دا وګوره جي ها په دې کې آرام وکړه هغه د ټی په دې کې آرام وکړه په دې ټوبیل وي مه کوه په دې وکړه جانې دې په دې کې ها په دې باندې په دغه ځای کې ګرانو کتونکو هغه ورته وي دا ټوبیل لیکنه دا به پریکټیکلي تاسو ته چا نه ښودلی چې په لوټه باندې وي دوه مرګونه شوي دي او یا جهالت چې وي هغه ژوندی شوی دی نو دغه دا د پمپو ورته ویل که دا لوټه ډکه پرته ده دا پمپ مه راله هغه وی دا تا ماته ولي وي دا د دوی خبرې ستاسو د وړاندې دا جومات دی هر ور مې ستا څه نوم دی؟ زما جي په زمانه ستاسو بچي دي زما مال د خدای ته بچي زما دي او شپږ راته د ورېرونه الله پاته کړه او دغه مور پلار دي دا راته ووایه که نه چې د دوی د کمرې ورڅخه ما ولیدل نو دا ته خپل دا ته بچي نشي ساتلی بس الله دې رحم وکړي خانجي تاسو ته بس ووایو خو دومره ده چې زموږ حالات ته یو الله ته معلوم دی او دا ماشومان مې بل ورځ دغه رور کمرې ته مې خواته بوتل بېګا شپه ما داسې نه دا کوټې خو برګې پکې ماتې دي او ګاډر هم دغه شانتي دي نو هغه ما چې دوی هلته کې لاړ شي شپه به هلته وکړي هغه ویل نه بس چې مرګ راځي نو دلته به هم راځي ولته به هم راځي د هغې د وجې بیا مې ډېره مجبورانه دواړه په زور اخوا واړو پلار لګي چې بچي لالي د غربت په وجه باندې چارسه کې دا ګردې خرڅوي خو دا راته ووایي چې پولیس له لاړ شي نو څه وایي چې چېرته ګرده مرده د باندې خرڅوي یا څه به کوې ورسره والله پولیس له زور ځو خو خوند نه کوي ځوانه بس دغه یو وینا کوي چې مثال خبره تاسو را سره خیل وکړئ څه به مونږ وکړو نو زه بار پنځلس میاشتو کې دوی څه خیلپ وکړو هېڅ خیل پې نه دی کړی بس تر نن تاریخه پورې دغه وایي چې مثال خبره تا کو موبایل غواړې موبایل درلېږي ټیک ته موبایل رالېږي چې موږ ورته جواب وکړو نو داسې موبایل لا شي خو لکه زموږ مجرمان لا نه دي ګرفتار موږ د مجرمانو غم جاړو ستا موبایل نمبر څه دی 0340 98 332 دا زما د موبایل نمبر 0340 98 332 دا زما د موبایل نمبر دی او بل دا غریبانانو مطلب دا دی کوله چا څه ښېګړه یا څه وس کېږي د چا خښته راوسه کېږي د چا بلاک کېږي مثال ما ګلکار ته ما ودرو نو ګلکار وایي چې دی باندې 6,000 خښته او 2,500 بلاک نو کوله چا بلاک یو بلاک د وسه کېږي کوله چا 10 کېږي کوله چا 20 کېږي زما دغه موبایل نمبر دی دوی دی اخلي زه به ورله راوړم دلته کور د رور دی لګوي به خیر دی بل رور نمبر هم درته وایو ستاسو موبایل نمبر څه دی زما 0345 98 851 صحیح ها ګرانو کتونکو دا ټولې خبرې خو شوې د پولیس ناکردي مې درته وښودله چې دونه دغه ده اوس په راځو چې شل مړو شي اخري انجام یې روغی چې شل مړو شي اخري انجام یې روغی زه ځم نه پروګرامونو له ما ته ډېر خلک کالونه کوي خو زه پروګرامونو له نه ځم چېرته چې ظلم وشي بربریت وشي جبر وشي پولیس ریاست ناکامه شي علب خان شیرپو به هلته حاضر وي خو چې چېرته موږ د دوی د کپو ته ګورو دوی د ژوند ته ګورو نو وی غریب شي خو دله خو نه که نه نو دلتوب پکې نشته ښه تکړه خلک دي ښه بیدار خلک دي چې نن دا دوی د کمې خبرې کوي نو دا دغه خپل وروڼو له کوي دغه خپل وروڼو دردولې دي او د دغه خپل وروڼو بدله مخلي خو په قانون په ذریعه باندې چې قانون د دوی گرفتار کړي بهرحال د شبقدر پولیس په 15 میاشتو کې ناکامه رالل اوس چې شل مړو شي اخري انجام یې روغی زه د روغې په حق کې زه دا پلار مجبورولی شم زه دا دوه وروڼه مجبورولی شم خو د روغې څه طریقه وي څه عزت افزایي وي په دې 15 میاشتو کې د دوی د وینا مطابق چې دې خلکو کومه جرګه رالیږلې ده نو هغه د ځان شان بدماشان رالیږي نو په بدماشۍ باندې جرګې نه کیږي جرګې چې کوم دی هغه په ډېر پاجزۍ باندې او خو دغه خپل ظلم ته ظلم به چې دا ظلم دی کړی دی نو د هغې نه علاوه چې کوم دی بیا د جرګې چې کومې خبرې وي هغه منلی کېږي دا باور ما له دوی سره والله په د جومات نه رووته ما دوی سره خبرې نه دي کړې خو په خپل ځان مې دا یقین دی چې روغه کې زه ور مخکې شم د بټګرام هغه روغه ګواه ده چې په قبرستان باندې جګړه وه دغه شانتې اورنګزیب خان دغه شانتې نورې یو شمېر موږ سره امن جرګه ده سید کمال شاه باچا دی زموږ جرګه هغه مضبوطه وي نو کوو به دغه شانتې موږ سره پشکلاوتي جرګه ده په هغې به کوو خو
مسله څه ده؟ مسله دا ده چې دونه سپک نه دي کتل پکار دا دغه ماشومانو دا خال تاسو کتل د دوی دا کچه کورونه تاسو کتل نو زه د پولیس نه دا کوم دا ګورې دا بچی دی دا په دې خاورو کې چې ناست دي دا غربت وخلې ړم دړ کوي ګرانو کتونکو تاسو چې سم کولی شئ که نه د دوی سره مدد کولی شه دې تاڼې نه ما د جمشید هره نمونه اډرس ورکړو ټیټس یې راپسې سازۍ رالیږي ټیک ټاک یې سازۍ راپسې رالیږي جوابونه داسې ګډ وډ کوي دا خبر چې بل زه کراچۍ ته تلم د پلار د لاس الله نړمه ما ته وایي چې دغه هلک پسې جواب کړی دی دا کشر پسې ده ته چا جواب کړی چې دا ته غوا کومه دی بیا ما سره روغ وکړي په دې تاڼې هر نمونه ثبوت ما ورکړو شب قدر د پولیسو کار دی چې دلته کې غیر محفوظ دوه مړم شي او پړم شي لکه دا کوم انصاف دی اوس نه چې ځان له وړه راوړم نو تا له زما څه کار وکړي هېڅ کله نه شي ښوونه زړه مې وچوده اوس خو زما وروڼه خو زما لاړل که نه او د سره شب قدر تاڼې د مړولو پیسې نشته د ډي اس پي د مړولو پیسې نشته ګینې کار به کېده 15 میاشتې شوې خو دا پولیس وایي که نه چې موږ په دې کې منډې والې دي لعنت دي ستاسو په هغه منډو باندې هېڅ منډې هم نه دي والې خو به هر حال زه دې وخت کې د روغې خبره کومه بلکل خو دغه خلکه په حقیقي معنو کې روغه کول غواړي نو روغه کوو دا نه چې نه کوو په الله حاضر ناظر کوم دا د الله کور دی خو مې د دوی نه اجازت هم اخیستی خو دې خلکو کې زه وینم خپل عزت پکې وینم خو په دې طریقه باندې نه ښه دا په کومه طریقه چې تاسو کوئ چې دمکیی او یا زه ماشومه غوا کوم او یا دا کوم برخل دا خو د دوی خبرې دي څوک یې را رسوي شیطان هم په دې کې ډېر زیات کار کوي خدای دې د شیطان هم کور روان کړي چې خلکه کورونه جوړوي دوی روانوي خو هغه شتمنو خلکو ته وایم چې ګرانو کتونکو دوی په خپلو خپو دروي ډېر زیات مجبوره دي امداد ورسره وکړي د پولیس نه بس پاتې ده اوس خو دغه خلک جرګې ته راځي نو راځئ چې خبرې وکړو چې دا مسله خلکو منل